الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. زما محترمو، نن د مس په باره کې یو څو ضروري مسائل دا بیانو. لومبۍ مسئله دا ده چې یو مقتدی د امام نه مخکې رکوع لځي او یا سجدې لځي، نو آیا د ده مس کیږي او که نه کیږي؟ که چېرې یو مقتدی د امام نه مخکې رکوع له لاړو یا سجدې له لاړو، نو دې سره د ده مس کیږي، لیکن دا مکروه تحریمی دی. خوس یو مقتدی د امام نه مخکې رکوع له لاړو یا سجدې له لاړو او د امام نه مخکې سر راوچت کو، که هغه رکوع وي او که سجده وي، نو بیا د دغې کس د دغې مقتدي مس دا نه کیږي، ځکه دی د مس کې شامل نه دی. دی خو د امام نه مخکې ځي او د امام نه مخکې دا سر راوچتوي، نو دی د مس کې دا شامل نه دی. دویمه مسئله دا ده چې امام لا تشهد ختم کړی نه دی او مقتدی تشهد دا ختم کو، نو دی به اوس څه کوي؟ نو یو خبره خدا ده چې دی غلی کینی، او دویمه خبره دا ده که چېرې دی دې کې ځان له دعاګانې غواړي، نو دعاګانې هم په دې کې دا غوښتی شي. دریمه مسئله دا ده که چېرته امام 4 رکعاته پوره کړل او 5م ته پاڅېده او د 5م رکعات لا سجده یې نه ده کړې، نو دی به اوس څه کوي؟ اوس امام 5م رکعت ته پاڅېده، نو دی واپس قاعدې ته راتلی شي، خو که چېرته د 5م رکعت سجده وکړله، نو بیا به دغ کې 5م رکعت سره بل رکعت دا ملاوي، نو دا 4 رکعته به فرض وګرځي او دا 2 رکعته دا به نفل وګرځي. بله مسئله دا ده چې یو مقتدی د امام نه مخکې الله اکبر وکړو، یعنی تکبیر تحریمه دی وتړو، نو آیا د ده مس کیږي او که نه کیږي؟ نو کم مقتدی چې د امام نه مخکې تکبیر تحریمه یعنی نیت وتړو، د دغې کس مس نه کیږي. بله مسئله دا ده چې یو کس د امام نه مخکې سلام جرباسو، یو مقتدی د امام نه مخکې سلام جرباسو، نو آیا د ده مس کیږي او که نه کیږي؟ اوس یو مقتدی دی هغه تشهد پوره کړی دی او دته څه مسئله راغله، یا بیمار شو یا نور داسې څه مسئله راغله او د تشهد پوره کړی دی او د سلام جرباسو، نو د ده مس دا کیږي. خو که چېرته د سلام جرباسو بغیر د څه عذره، نه څه بیماری ورته راغلی وه، نه څه نوره پریشانی وه، او د بغیر د څه عذره سلام جرباسو او تشهد یې پوره کړی وي، نو بیا یې مس کیږي، خو دا قسمه کار مکروه تحریمي دی. اوس یو کس دی هغه د امام نه مخکې سلام جرباسو، خو هغه تشهد دا پوره کړی نه دی، نو آیا د ده مس کیږي او که نه؟ اوس هغه کس هغه مقتدي چې هغه سلام جرباسو د امام نه مخکې او لا تشهد یې پوره کړی نه دی او د امام نه مخکې سلام جرباسو، نو د دغې کس مس دا نه کیږي. ولې نه کیږي؟
د دې وجې نه کیږي چې په اخیری قاعده کې تشهد دا فرض دی او د فرض پرېښودو لہذا د دې د وجې نه د داموز دا ونه شو. نو دا یو څو مسائل دي نور مسلمانانو ته یې مو رسوئ چې هغې پې هم عمل وکړي او تاسو پې خپله هم عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره دا شیر کړئ. الله تعالی به تاسو ته د دې زیات ثوابونه درکړي. دا یو قسمه د نیکۍ کار دی چې تاسو نورو خلکو ته دا مسایل ورسوي. جزاکم الله احسن الجزا.